بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علم خان شیرپو یو وارې بیا په دریم ویلاګ سره په هغه درې دوستانو د چا چې ډېر په بې دردۍ سره قتل شوي دي حاضر یم. ګرانو کتونکو موږ لومبنۍ ویډیو وکړله، په هغه جنازه کې شریک وو. د بارګین نه خبره شروع شوله. دویمه ویډیو مو وکړله، هغې کې کلیو چینج شوله. دریمه ویډیو کوو، په دریمه ویډیو کې به تاسو ته ډېر وضاحت راشي. الله پاک دې دار چا پردې وساتي. ډېر سخت وخت دی، خو مرګ له چې بانې نه وي نو مرګ به نه و. ګران کتونکو دا دومره افسوسناکه پېښه ده چې هر ځوان ځان پسې یو شاته لوی داستان پرېښوده. د اوو خویندو یو ورور چې د نن نه یوه نیمه میاشت مخکې واده کوي، نو د مور پلار یوه لور سره په خوښه باندې د هغه واده کېږي. او د هغه بچې خاندان ډېر لوی خاندان دی. ټول په دې واقعه باندې سخت غمجن او خفه دي چې څه وشو، څنګه وشو، ولې وشو. نو یو خوا د اوو خویندو یو ورور، بل خوا د دریو یا څلورو وروڼو یوه خور چې هم واړه واړه دي، هغه وروڼه هم واړه واړه دي، یوه خور. د هغوی واده کېږي او د دې دنیا نه یځي، هلته هم غم دلته هم غم. بله بادل صاحب پرزن چې کوم دی، نو د دې سجاد رور د واده نه 4-5 ورځې مخکې واده کوي. نو د هغه هم دومره وخت نه دی شوی، یعنې یوه نیمه میاشت د هغه د واده مه شوه، هلته هغه بچې هم چې کومه ده نو په سرو سترګو پاتې شوله. بل د عدنان چې یوه لورکۍ دې وي خو د دې دنیا نه لاړ شي، نو ډېره زیاته ګرانه ده. ګرانو کتونکو سی سی ټي وي فوټیج رالو، ما په ډېرو هغه دواړو ویډیوګانو کې ذکر کړو، خو تاسو ته مې پکې سی سی ټي وي فوټیج نه وی ښودلې. لومبي موږ وایي چې دا اندرشیر دی یا پېښور بارګین دی، نو دا واقعه د هغه ځای نه وه او نه ده، نه ښکاري. ځکه چې سی سی ټي وي فوټیج کې 2 کسه په یو ګاډي کې په غني خان روډ باندې لیدل کېږي چې یو بارګین ته ورځي او بارګین ته وایي چې یاره زمونږ یو 10 لکه روپۍ پکار دي، هغه کې وایي شته دي. نو 10 لکه روپۍ هغه شوي او 6 لکه، یعنې د پولیس د وینا مطابق چې 14,80,500 روپۍ په دغه ګاډي کې پرتې وي او 15 آیفون موبایل هم پکې پرتې دي. نو خو چېرې دا د پیسو لانجه وه، نو په لومبني فرصت کې خو به د ګاډي نه دا پیسې اخیستې وي، خو د پیسو لانجه نه وه، د دښمنۍ لانجه نه وه، نه دښمني شته نه د پیسو لانجه وه. دغه ګاډي پولیس ته، دغه پیسې پولیس ته په ولقه کې راغلي دي، آیفون موبایل هم راغلی، نو دغه څیزونو غلا نه وه. بیا چې دغه بارګین نه دوی روانېږي، نو په غني خان روډ باندې پټکي چوک کې، یعنې نامعلوم تصویر چوک چې دی یا کالج چوک دی، هغه کالج چوک کې دوی بیا لیدل کېږي سی سی ټي وي کې. او د هغې نه پس بیا ځي او بیا چې تمانځو ته کومه لار تو شوې ده، نو دوی تمانځو ته نه، دوی بالولي ته روان شوي دي. نو دغه ټایم کې د دوی لوکیشن بس کیمرو نه دغه شي چې خوا چېرته تللي دي، ښه چې هلته کې رسېدلي دي. نو بیا دا واپس چې راځي، نو په دې سی سی ټي وي فوټیج کې دا لیدل کېږي چې یو کس په دې کې په لاس خوږ دی، هغه مدرسې ته ننوځي او بیا روځي. خو دا کوم ویګینار ګاډی چې دی، زما خبره چا به ټیک نه وي اخیستی، ما دا ویلو چې دا ګاډی فیملی ګاډی دی، کاروباري ګاډی نه دی. یعنې فیملی ګاډی مطلب دا چې د کور ماشومان پکې سکول ته وړی یا د کور غم خادی پکې کې. نو دا ګاډی چې کوم لیدل کېږي یا دې نه دا کوم کسان روزي، نو دا د کور ګاډی دی، دا د بار ګاډی نه دی. نو دغې ګاډي نه بیا کسان روزي او یو کس سره پکې مشین په نظر راځي. خو د سی سی ټي وي فوټیج کې دغې کسانو دغه ته چې وګورې، نو داسې خلک نه دي چې یا قاتلان دي یا پوی خلک دي، خو سوبر خلک دي. نو لانجه څه کیدی شي، نور تاسو په دې باندې پیږئ چې دغه ځای سره بیا کړی لګي.
نو دی چې دا کم چې نه روزي نو دی پکې بیا روزي دلته دوه پکې ولګي خو دا ښکاري نه خو دا یو چې روزي نو دی بیا دغه ځای کې وویشتلی شي دا کم چې خوږ دی نو دغه شانتې ګرانو کتونکو دغه واقعه د دغه ځای پورې راغلې ده اوس دی کې ډي پي او 400 نذیر خان ډي اس پي حسن خان او اس ایچ او مرزی بسم الله جان هغوی پکې ښه پوره کردار ادا کوي او ډېر ځای ته ورلنډ شوي دي وررسېدلي دي د پولیس او د متاثره خاندانونو رابطې هغه خو هم شروع دي خو ډېره افسوسناکه لږې لمخې له په دې سوچ وکړو چې د اوو خویندو دغه یو ورور د دې دنیا نه ځي بیا دا هغه مور پلار یې ولور چې ډېر په مینه باندې په دوم دام سره واده کېږي او په خوښه کېږي په هغوی څه تېرېږي د انسان قتل چاته اجازت نشته اسلام کې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی چې څومره جرم هم وکړي څومره سخت هم راشي چاته دا نشته خو موږ په پښتو کې راشو په غیرت کې راشو د غیرت په نوم قتلونه وکړو جرګه وي مرکه وي د علاقه کې ناسته پاسته وي اسلام د ودونو اجازت هم ډېر ورکوي دا هسې جرنلي خبره کوم نو یو هغه کس نه سر کټکول دی چې ګستاخ دی څوک چې زمونږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم په شان کې ګستاخي کوي بالکل هغه نه سر کټکول دی هغه اسلام اجازت ورکوي خو د انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی نو ډېر عجیبه شانتې واقعه ده بیا ګرانو کتونکو درې دوستان په 400 تورنزو کې چې نن یې دویمه ورځ ده ویشتلی شوي ښه ما دې کې دا خبره وکړله چې په ګاډي کې دوه کسه لیدلی کېږي دریم کس نشته دا دریم کس دغه بارګین ته وله رور راولي دریم کس دغه بارګین ته وله رور راولي دغه ځای نه دوی درې واړه یو ځای شي درې واړه یو ځای په یو ګاډي کې کېږي اوس یو ته بیا ایسارېږي او دوه ته راتښتي یا دوه ته څنګه راځي او بیا چې کومه خبره کېږي چې د یو د دوه ته کال کړی دی دا خبره اوس چاته پته وي چې د یو د دوه ته کال کړي چې ما ته ودرېږه زه هم در ووتم تاسو کوم ځای کې او بیا هغه ځای ته ځي دوی میلاویږي خو ملزمانو دې کې چې کوم تکنیک استعمال کړی دی نو د خپل موبایل نه هغه شان کالز نه دي کړي کالز یې کړي دي دغه زخمی دا کومې چې په ګریپ کې دي هغه موبایل استعمال شوی دی نو دې ځای کې دا پولیس ته چې لږه لم لیټوالې پکې راغلو یعنې دې کې د پولیس لوکیشن ته او ټریس کول نمبر یې ډېرې نمبر ټریس شوي دي کیس ډېر اسان شوی دی دا نه چې قبل از وخت ویل نه دي پکار خو ډېر زر ده چې تاسو ته د دې هر څه معلومات راشي چې واقعه څه ده خو لږې تاسو ته هم اسانه و چې تاسو مونږ په نظر دی چې تاسو هم خبرېږي پولیس ته هم هغه دغه چې سی سی ټي وي فوټیج هغه کې څه اوس پکې مونږ وینو او په کوم نظر باندې مونږ ته راځي نو په هغې باندې مونږ خبرې اترې شریکو نو ګرانو کتونکو دغه شانتې یو درې ځوانان ښکلې ځوانان د دې دنیا نه لاړل او درې خاندانونه یې پرې نه ښول دریو سره دریو نور یو د هلک خاندان بل درې واړو چې کوم دی نو اوس ودونه کړو د جینۍ خاندان علاقه رشته او بعضې لکه د اوو خویندو دا یو ورور یا دغه یوه بچی چې ډېر درد دی پرې راته ډېر افسوس دی راته پرې ځکه په دې باندې وایم چې زه څونه خبرې کوم چې څومره زر دا کیس حل شي نو هغه به ښه وي نو لومبنی کې مونږ کومه کلي ورکوله دویم کې او بعضې خبرو کې هم ښه وي ډېر خلک مونږ ته کالز وکړي نو پکې هغه خبرو کې بدلون راځي یو سړی و چې لکه لومبي کې دې څه وي نو ما سره سرډار نو لګېدلې دویم کې دې څه وي نو ما سره بیا سرډار نو دریم کې دې څه وي نو سی سی ټي وي فوټیج مې وکتل نو د هغې په تناظر کې مې سره دغه خبرې وکړلې او خدای دې کړي چې زر قاتلان مخې ته راشي بیا وایم پښتنو چې د صبر نه کار اخلئ ستاسو دا یوه ګولې ډېر غټ غټ خاندانونه په ډېر غټ غټ غمونو کې اړوي الله پاک دې دغه خاندانونو له صبر ورکړي الله دې دوی له جنتونه ورکړي جمعې مبارکه شپه یې ورکړله مبارکه شپه بیا مزید چې پکې څه معلومات راځي به څه شریک